السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو ډېر د افسوس مقام دی چې نن سبا زمونږ د پښتو په معاشره کې د غیرت په نوم باندې روزانه جنکۍ او هلکان قتلیږي. اخره ور په څه وجه قتلیږي؟ ځکه چې اوس خو یو دوه خویندې خپل ورور یې ډېرې بېدردۍ سره قتل کړي دي او خپل رور ورسره ډېر غټ ظلم کړی دی. اوس هغه رور پولیسو ګرفتار کړی دی او هغه د خپل خویندو باره کې ټول حقیقت بیان کړل چې زما خویندو به دا غلط کارونه کول نو ځکه ما قتل کړي. کو دوی ما نه وي قتل کړي نو په دې معاشره کې زما ژوند تیرول ډېر سخت ګران و. نو ملګرو که تاسو ځان د دې ټول معلومات نه پوره خبرول غواړئ نو مهرباني وکړئ زموږ د چینل مخه در سره سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د ټلۍ بټن ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. ملګرو دا دردناکه او افسوسناکه واقعه په بونه کې را پیښه شوې ده چې هلته کې یو نر پښتون ځوان را پاڅېدلی چې هغه خپلې دوه خویندې د غیرت په نوم باندې ډېرې بې دردۍ سره قتل کړي دي او ډېر سخت ظلم یې ورسره کړی دی. ملګرو اخره ور په څه ګناه باندې؟ ملګرو ورور دا خو ویلي دي چې زه به سخر ورتلي وختي تلم کار له او زه به ماښام واپس راتلم ځکه چې زه د ګاډو مصري وم. ما ته څه پته وه چې زما خویندې خلکو سره په موبایل باندې خبرې کوي او خلکو سره د ورځې په موټرسایکل باندې خوم ګرځي. د هغې نه باوجود ما ته یو ملګري ویلې چې ستا خور خو پلانکي سره په موټرسایکل روانه وه او خو ما هغه خبره ونه منله. اخر هغې نه باوجود ما خپل ملګري سره یاري دوستي خو هم پرېښودله او هغه سره ما جنګ جګړه خو هم وکړه ځکه چې هغه له دا نو پکار چې هغه ما ته د خپلو خویندو باره کې داسې خبرې کړې وي. خو چې کله هم ما په خپلو سترګو باندې هر څه ولیدل نو ما بیا د هغه ملګري نه معافي خو مو غوښتله او ما د هغه ملګري نه تمانچه راواخیستله او کله چې هم زما دواړه خویندې کور ته راغلې د دواړه خویندې مې په خپل کور کې قتل کړي او ما د غیرت په نوم باندې قتل کړی دی. الله مکه کو ما خپل خویندې نه وي قتل کړي نو په دې معاشره کې زما ژوند تیرول ډېر ګران و ځکه چې دا خو د پښتو معاشره ده. کو بیا کو ته په هره ډله کې او په هره کوڅه کې پسې بیا ډرامې کېږي چې ګوره دی بې غیرت خو په کور کې دی او خویندې خلکو سره غلط کارونه کوي. ملګرو زموږ د طرف نه دغه معلوماتو د دغه رنګې معلوماتو دپاره زموږ د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره ضرور د ټلۍ نشان ووهئ چې تاسو ته زموږ خبر ډېر زر در رسي. السلام.